دا په درسګاه کې دنه آداب دي بلکې دا هم ادب دی که امتیاز لري یا اوبه لري استاد ته وایي د اوبه وڅښم او بچا او دس مات کړم ابا چا کوی چې کینه بیا مزه دم دا ادب نه ګور د استاد ادب د درسګاه دنه ادب دا ګور ډېر لازمي دی هلکان به په اسې ګرځي راګرځي به ورته ګرځي راګرځي په قرآن نشي پوهېدی یو ټکه به لیکي د قرآن یو آیات یې لاړ بیا په اتو آیاتو ته مخکې نشي پوهېدی دا قرآن یو بل سره مربوط دی تړلی شوی دی چې منځ کې یو آیات دنه لاړ ته لاړ بس کې یا امتیاز کې او نو بس کې یو دوه آیاته لاړ په هغې ته عمر کې نشي پوهېدی بیا نو استاد نه تپوس کوي زما نو چې ته تپوس وکړې نو الله به تا ته هغه کوم چې لاړ شي به تا ته بیا الله وښیي څو شو پنځه شو شپږم ادب چې کور ته واپس لاړ شي نو که مور دې وي خور دې خویندې دې وي پلار دې وي وروڼه دې وي کاکاګان دې وي په اسکول کې ملګري وي هغې ته ویل لکه حدیث کې راځي بلغ عني ولو آیه ورسوئ خلکو ته زمانه اگر چې یو یاتي مطلب چلېته خو یو آیه زده کړه نو بل ته وښایه دوه زده کړه نو بل ته وښایه نو په دې طرح کې چې بل ته دې وښایه دوه کاره به وشي قرآن زده کول هم فرض دي او بیانول هم فرض دي نو ته کېناستې تا الحمدلله رب العالمین زده کړه په تا دا فرض چې د هغه بل ته ورسوې نو چې ودرسو الله نه خوشحاله یو دن الله په دې خوشحاله چې تا زده کړه یو فرض نه ساکت شکو شو او چې بیا بل ته وښول په کور کې وروڼو ته خویندو ته مور ته نو هغه فرض نه ساکت شه الله خوشحاله شه نو مخکې سبق به الرحمن رحیم دا بیا به ووایه دا په دې طریقه باندې وختي ماشومان ته ټول شروع کوي په کور کې درسونه نو چې انشاءالله دوه درې میاشتې ته په هر څه به پوهېږي دا ماشومان په قرآن په ساده قرآن مجید به پوهېږي د آداب الیات دي وکړي بس حدیث کې راځي بلغ عني ولو آیه دارنګه حدیث کې راځي فلیبلغ الشاهد الغایبه کوم چې موجود دی لازم دی پای باندې چې هغه کوم نه راځي چې ته ورته نو خدای خو نشي راتلی میندو خو نشي راتلی پلاران به مزدوره کوي نشي راتلی نو تاسو راغلي پلاران را لېږلي میندو تاسو ورشئ نه یې ته وښایئ نو په دغه حدیث باندې هم عمل راشي فلیبلغ الشاهد الغایبه بلغ عني ولو آیه دا په دې باندې به عمل راشي دا شپږ آداب دي کله هم پنځه کله څلورو او بهرحال دې آداب باندې چې چا په دې آدابو دغه کړی دی دې یاد کړی هغه الله د قرآن نه محروم کړی او بیا څه پکې اصول دي اصول به ورته وایي یو درې څلور ورته وایه او یو درې څلور ورته وایه تر دلایل عقلیه نه تر دلایل پورې وایه دوه ورځې پورې لږ خیر دی مختصر ډېر تېز دغه مه وایم ځکه دغه پوره علم دی ګورئ نو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله په امداد د نوم د الله بید استعانت ته شروع کوم په امداد د نوم د الله چې عام مهربانو والا دی په هر چا مهربانوي په دوست و دشمن الرحیم خاص مهربانو والا په مسلمانانو باندې الحمدلله د خدای توب ټول صفات خاص الله لري د خدای توب صفات کم دي بیا اسبابو هر کار کول بې سترګو لیدله بې غوږونه اورېدله بې خپو بغیر د خپو نه هر ځای موجوده پوه شئ هر ځای قدرت دا د الله اوس که بل دا شیان چې بې سترګو غم ویني بابا وایي بابا ویني نو بابا په څه ویني مرګ سره خو نظر دا سترګې تلي کله چې اذا مات ابن آدم کذبا مړ شي انقطع عنه عمله دغه اعمال ختم شي الا من ثلاث درې اعمال پس یو صدقه جاریه یو نیک اولاد یا هغه علم چې بل ته فایده رسوي قرآن و سنت نو چې بیانې دا ورته رسي اعمال ولې انقطع شو ولې نظر سترګې ختم شي په څه ویني چې قرآن وګوري وګونه ختم شي په څه باندې واوري په خپې ختم شي په څه جومات ته لاړ شي سترګې ختم شي په څه باندې قرآن وګوري نو اعمال ختم شي ښه په مرګ سره نو چې ته وایې چې بابا ویني په څه ویني په سترګو ختم شي که ته بې سترګو دا د خدای صفت دی نو الحمدلله څه معنا شو بیا او ته بابا اوري په څه اوري په غوږونو نه غوږ ختم شي مرګ سره ختم شي مرګ سره نو په څه اوري بې غوږو نو دا د خدای صفت دی دا هم شرک دی بیا
در بابا دا بابا راځي پس راځي خپې ختمي شوي دي قبر ته خپل نه تل بل بوتل کپړې په خپل یې نه دي ایستې شوي بل ته ایستې دي نو څنګه راځي تعالی که ته دغه څنګه راځي دا د الله صفت دی نو الحمدلله کې دې ته خیال کول دي د خدای توب ټول صفات خاص الله لري بل چا نه پیغمبر لا نه فرښتې لا نه ولي دا د شرک جړې وي ته پړو بیا باندې ټول صفاتونه الله له خاص الله لري ټول صفاتونه د مخلوق صفات راځي مثلا چې مخلوق عاجزي ایجاد نو الله عاجز دی دا د کفر وکړه واشه نو بعد وي د کمال صفاتونه د کمال صفاتونه انسانیت کمال نه دار پیغمبر کمال الله ته پیغمبر او انسان دا د کفر خبر دي نو دیو جنا موږ وو د خدای توب صفاتونه خاص الله لري صفاتونه درې قسمه دي دا د لوی د بارام خیر دی تاسو لوی چې کوم دي پوښي یو هغه صفات چې خاص د الله فريغه بل ویلان ارنک خالق دی رازق دی مالک حاضر ناظر مشکل کشا داتا دا بل لوی کافر کېږي یو هغه صفات یا خاص مخلوقات لکه ډوډۍ خوراک بچی راوړل په خپل تل پستر ګل په غوونو کټ اوریدل په دماغ سوچ کوله په خلی باندې خبر کول کدا صفات الله له ته په کافر کېږي بیا ټول صفاتونه کې دام دي ادرم دي مشترک چې هغه الله له مخلوق لم دي لکه اوریدل الله لم دي مخلوق لم دي لیدل الله ویني مخلوق ویني واشه نیول خودی کې دي ته اشتراک لفظي په لفظ کې اشتراک دی شریک دي لیکن حقیقت کې جدا جدا دي حقیقت کې الله ویني پس ویني بسترګو الله خبرې کوي پس به خلی الله اوري پس اوري به غوږونو نو دا درې قسمه صفات موږ بیان کړه تاسو یو هغه صفات چې خاص د الله غبل ویل پیغمبر لا ویل ویل کفر دی یو هغه صفات چې مخلوق د پاره دي خاص هغه د الله له بیا ته کافر شوی یو هغه چې مشترک دي خدای اشتراک لفظي دی ښه حقیقت کې جدا جدا دي د چې په دې فن نه پویا روبای معنا غلط شي الحمدلله ابل موږ یو ځای کې دا کې مولانا محمد نواز صاحب پروفیسور صاحب هغه بیان کو یو استاد بوي یا مولیان په قران نه موږ غاریان او استاد ته کدو مو ویل څه نشو خو موږ اړه کې دا چې استاد جو سره ذاتي نه ده دا کلی کې جګړه مګر ډیر شي په دې مثلا نو د مولیان د وجنو هغه ته پته دی موږ به چې دا د استاد جو سره ذاتي نه ده خو موږ دا منل نه ډړنه چر څنګه په دا ډول پټکی والي د باندې علماء دی او مفتی اعظم دی ول نه په قرآن دا خو دې اسوي راکه خو موږ ته غږ نشته کول استاد دې وی ما بیا سبق وی او کا بیا د برتی شو په یونیورسيټي کې از لیکچرر نو خو د قرآن عالم نو ته پته چې کله ټیسټ درادین دا غي ټیسټ اخلي پروفیسورانو دا غوښتو لپاره نو هغه پینل کې دیم ناسي نو دا چې ته تاسو کړه دی وای ما وای لکان راغلو عالمان په مفتیانو وای ما با تاسو کې د نخلاو سماده وی یوسف قسم ده کړه نخلاو یو نه بل یو سوره د ما دا وکړه یو 300 کسان ما تاسو کې بیا ما سره مرګ ما ته جمهوریت سم اوس ما ته دا تاسو موږ دا په کومه یو لو نور ته ما ته دا هو ته بلا ګرانټ کې وای په درغه ما ته بیانې باغی ته الحمدلله الجدي ما نوکا دول نور دي دا خو ډیر لوی خبره دې نصرت المستقیم ما نه تاسو کا دول نور دي دې ته غي قران ته اهمیت نه ورکړي دې چې خدای پاک محروم کړی د قران نه بلکې قران نه خلق باندې کړی د شپږ سلوم په کار دي تل سلوم په کار دي نو الحمدلله تو خدای ټول صفات خاص الله لري لله کې د علام اختصاص په دلیل دا هم نور هغه صفات دي چې خصوص الف لام د تعریف دا د فرد استغراق نه د فرد عهد دی او معهود هغه صفات چې خصوصي د الله صفات دي کته ټول صفات به ما تفصیل وکړه ټول صفات الله له ناروا دي رب العالمین پالو کې ټول مخلوقات دا په دلیل ده د خدای ټول صفات خاص الله لري دي
ځکه رب دی باقي خلک څه شی دی مربوب دي که پیغمبران دي مربوب دي که اولیاء دي مربوب دي که فرښتې دي چې مربوب وي هغه د خدای صفات نشي ویلی هغه نه مشکل کشا کېدی شي نه داتا کېدی شي نه غوث الاعظم کېدی شي نه حاضر ناظر کېدی شي نه عالم الغیب کېدی شي پوه شئ نو دا پې دلیل شو ځکه الله له ټول صفات د خدای توب ځکه دي چې هغه رب دی مخلوق ټول مربوب دی پوه شئ پې دا پې دلیل دی الرحمن مهربانو دا پې دویم دلیل دی د خدای توب صفات ولې ولري چې د هغه مهربانۍ عامې دي دوست دشمن له که یو انسان هر څومره نیک سړی شي که نه خو هغه دشمن دپاره نیک دي دشمن دپاره نیک دي ګوره ډېر کم خلک به خو نشته پکې نو الله داسې یعنې الله رحمانیت عام دی نو خدای توب صفات ولې ولري چې دا رحمانیت عام دی بل چې الله صفات نشي کړی الرحیم خاص مهربانو والا دی دا به هم دلیل دی په مسلمانانو خاص مهربانۍ کړي ایمان ول نصیب کړی دی قرآن ته کېنولي جنت ته به بوځي اخره کې مالک یوم الدین مالک د ورځې جزا او سزا دا به بل دلیل دی د خدای توب صفات یو الله لولي دي ځکه چې د قیامت د ورځې مالک دی په ورځ د هېچا ملکیت بني د هېچا اختیار بني نه د پیغمبر نه فرښتې نه د ولی نه د مولا نه د مفتي د هېچا بني نو دا دلیل دی په دې الحمدلله باندې د خدای توب صفات ولې یو الله لدي ځکه مالک یوم الدین دی او مالک دنیا نه وي ولې ونه وي ځکه چې په دنیا کې څه نه ملکیت دی چا زه د کور مالک مثلا مجادي خو مالک یم مثلا زه د جیداد مالک یم زه د موټر مالک یم نو څه نه ملکیت د چا وي څوک بادشاهي پر ملک دی او ملک څوک وزیر وي څه ملکیت یې څه نسي خو هغه ځای کې ولې چا څه ملکیت نه وي اعلان وشي لمن الملک اليوم د چا اختیار دی د چا ملکیت دی نه هېڅوک به نشي ویلی فرښتې به ولاړې وي اولیاء به ولاړي پیغمبران به ولاړي ټول به ولاړي اعلان وشي لمن الملک اليوم د چا اختیار دی نه راځي هېڅوک به هغه نشي کولی بیا به اعلان وشي لله الواحد القهار خاص د الله دی چې یې ضرور یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله سورة انفطار کې اخیریت دی نو مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دا په دلیل شي په څه باندې په الحمدلله باندې اهدنا الصراط ایاک نعبد خاص ته عبادت کوو د بل چا نه دا ایاک مخکې کړه دا ایاک دا کا دا مفعول دی د عربۍ قاعده ده چې مفعول وروسته فعل فاعل مخکې وي دا ولې مخکې کړه دې ته وایي حصر او تخصیص دا ځکه که د عربو مشرکانو به الله له عبادت کو خو سره باباګانو هم کوله نو موږ ته چل ښایي تاسو د مشرکان په شان دي تاسو وایي ایاک خاص تا عبادت کوو د بل چا نه کوو دې وجې نه ابن قیم رحمة الله معنا کوي نعبدک لا نعبد غیرک تا عبادت کوو د بل چا عبادت نه د پیغمبر عبادت کوو نه د ولي کوو نه د بیت الله کوو او نه بل څه کوو خاص تا عبادت کوو نه د پلار کوو نه بوت کوو نه د ولي کوو د هېچ چا نه کوو موږ د مکې مشرکانو په شان چې دا هر چا عبادت کوو ستا هم عبادت کوو د بابا هم کوو نه ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا نه ورته غواړو د بل چا نه دا هم ایاک مخکې کوو دې کې هم تخصیص وکړه حصر وکړه ځکه د مکې مشرکان باباګان نه وغوښته الله نه په غټو کارونو کې به الله رحمت کو او وړو کارونو کې به بابا ته رحمت شي پلان کې بابا اولاد بابا غوزا به عمران ابن حسین رضی الله عنه صحابي دی هغوی زما پلار نه ویل الله تپوس کړه چې کم لکم الهه فی الجاهلیه جاهلیت کې ستاسو څو الهه وو وی سبعتون وی کم کم وو وی ستة فی الارض وواحد فی السماء شپږ زمونږ لاندې وو په ځمکه او هم چې اسمان کې الله نبي اسلام ته وویل کم یو ستاسو په دې باندې هغې کې زیات شوق او د یاري وو هو الذي هو في السماء هغه چې په اسمان کې وو پوه شئ نو هغوی به د الله نه وغوښتل په غټو کارونو کې اوچتو او واړو کارونو باباګانو ته ورسپارله نو موږ ووایو چې ایاک نستعین
الله موږ د مکر مشرکانو په شان چې موږ ته ته رامر شه بیا رامر شه لوی ځوان رامر شه بغداد شه پیران او رامر شه لوی بابا دا موږ نو ان صراط مستقیم الله موږ مضبوط کې په لار نه غوانه هدایت په ول ساتل سمانو راځي خان بیا ته مولوی سي په اوسو په ګوای خیر دی غني په درس کې وته بیا ځای په دې هدایت په دې معنا دی هدایت په دې معنا دی په دې کوم سره چې په دې فن نه پوي په قران نشي پوي یار دی وای هدایت په یو معنا اخلي هغه غلط دی انا غلطي کیږي او د هدایت څلور مرتبه دي المرتبه الاولى هدایت عامه المرتبه الثانيه هدایت خاصه المرتبه الثالثه هدایت اخص الخاص المرتبه الرابعه ثمره ثمره هدایت ثمره الهدایه هدایت ثمره چې هغه جنت ته دل یوان د طبيعت تفسیر کې خیر ده نو صراط مستقیم قرآن ته وایي صراط مستقیم او توحید ته وایي صراط مستقیم سنت ته وایي نو هدایت په دې موږ په درې مرتبه اخلو ښه په مضبوطیا په معنا مضبوط کې موږ په لار په قرآن باندې مضبوط کې موږ په توحید باندې مضبوط کې موږ په سنت باندې چې قرآن ته کینی نه په موږ کې لګای لما تقولوا ما لا تفعلون دا خبره شو کبر مقتن د الله تقولوا ما لا تفعلون اکه خبره ده وای کینا الله تدیر غصه ده په موږ کې الله توحید مضبوط توحید منی نه نو لما تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتن د الله تقولوا ما لا تفعلون الله مضبوط کې په سنت باندې سنت پیژنې سنت څو قسمه دي او دې بیا وایي سنن عبودیه کوم دي سنن عامه کوم دي او سنن مخصوصه کوم دي اول بیا پوهیږي بیا کم کیف اینا په سنتو کې باقي سره په ابا څه پوه شي نو ان صراط مستقیم الله مضبوط کې په قران باندې الحمدلله موږ ملګری مضبوط دي موږ مضبوط په توحید شکر موږ ملګری په توحید باندې کړک دي الله مضبوط کې په سنت د پیغمبر پیغام کې په خدای کې په سنت عمل وکړو صراط الذين پلار دا کسان باندې کتاب انعام کړه سوکو من النبيين ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سورة النساء آية نمبر 69 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا موږ دای په لار کله دا ته وخله چې په دې لار باندې مخې خلک تللی دي ان جوړ کراج دا ورګران لار په دې بسوږ دي په دې مخې خلک تللی دي کوملار چې چلندي شي غسانه شي نو غیر مغضوب نه په لار راکړان چې غضب په شي پایوانه چې ساده علم نه گمراهان دي داوود علم کوي علم وساشتنه یا کشته عمل پینشته نو الله دا خلکو چې په خلی باندې وایي علم قرآن او نور د الله دی لار نه بچ کی یا قرآن ذکر خپل ته بیانې نه عمل پې نه کوي الله دا خلکو موږ وساتي او غیر او ولد وارین او نه په لار دا هغه چا چیران پریشان موږ د شاو ملک بعد خط تبلیغیان واخلو چې بڑی والی منډه تړي وایي ورمو خامیانو 50 کال به شي په تبلیغ کې لیکن د موږ په ایمانو نه دی پوهه کړی نو دا خلکو لار نه وساتي چې ځان ته یعنی جامع د عالمانو چې پټکی والی برېتی خړی او تسبیح او سخی خلک وای عالم دی دوک کیږي په خلک اپا کې په سپو نه دی الله د خلکو لار نه وساتي امين الله دا سوال قبول کړي پوه شئ الله دې موږ لپاره تاسو لپاره د عمل توفیق راکړي الله دې موږ ته آسان کړي الله دې ملک امن راولي سوالو کې خدای د اخلاص د قران په دا وسیله راخوي وسیله نه مانی دا موږ د سبق دا موږ وسیله کوو الله تعالی دا موږ چې څو ټکی وي کړه ستاسو په دربار قبول شي ته موږ خوشاله شو الله دې په سبب باندې د ملک امن راولي الله دې ملک خخ خلق پیدا کړي خخ عالمان پیدا کړي د قران سنت چې په هر جماعت کې پر مدرسه کې اول نمبر د قران درسونه شروع کړي دوه درې کال ته قران خو بیا ته نور علوم خیر کنه خیر ضرورت او ته نشته نو الله دې ملک خخ علما پیدا کړي خخ حاکمان پیدا کړي چې فیصله کوي په قران سنت باندې دارنګي نن د عمل ظالمان
بچ کې کبر ملک ظالمان دي کار سوق دي کاغه د پښتنو کې پنجابیانو کې په سندیانو کې د په کراچي والو کې د په بلوچستانو کې راځي ظالمان دي الله دینه کته تار ته متا چل نه خدا کته ما اپ ستا خو دا کې صدا ورکم موږ هغه خدای ته نو خدای خو موږ ته خلاص کې د خلقونه دغه موږ اخلاص کې موږ د ذات خلق راول چې د ملک خیرخواه خلګي د اسلام خیرخواهي د مسلمانانو خیرخواهي بلکې ټول انسانانو خیرخواهي انسان هغه د ټول انسانانو خیرخواهي د هندوانو موږ خیرخواهي ولی او د بابا اولاد د کنه د بابا هدا هوا به موږ دایو خیرخواهي لټو ایله بد ایمان کوشش ایمان راړي د الله کتاب تکینی دارنګه داسې حکیمان موږ په کار دي خدای پاک د ملک سوکوسي چې د ټول خیرخواهي الله پاک چې کوم غلط خلک اينه موږ ساتي د مسلمانانو اتفاق جوړ خدای پاک او مسلمانان په کافرانو کمزور کوي خدای کوم خلک مسلمانان لګیاري کافرانو سره ټول بره ورکي الله پاک ته په کافرانو کمزور کوي الله مسلمانانو باندې کې اتفاق اتحاد زم دا ځای خدای پاک دغه څنګه په قران سنت باندې آباد ساتي زنګ بچي دا ټول زنګ بچي روحاني بچي دي خصوصي بچي دي حقيقي الله ټول د قران مکټ کا موږ ته چې قران خل الله پاک کوم چې ژوند دي ټول لوی مقامات ورکه کوم چې مړ دي ژوند دي او مال شته اوسمه الله پاک ټول لوی مقامات او عزت ورکه کوم چې پاتشي دي الله تعالی درغلي نو ته ښه معاملې وکړي د قران د واجبان زموږ د دعا قبول کړي خدای پاک له لوی مقامات ورکه او د ای بچی خدای نه کان صالحان کې الله دې ولکه امن راولي بیا و الله دې د عمل کا په قران سنت باندې آباد کې جمعهتون آباد کې په قران سنت باندې د قران په قران سنت باندې آباد کې دا کوم شومان چې راغلي دي الله دا ته معلوم ده چې بچی دي مور خپل را لګري الله ستا بنديان دي ټول دا بچی نیکان صالحان کې اته په قران باندې په مور خپل ور درجیو چته کې ورنه خويند ول نیکان صالحان کې تو تربان هغه دمه صالحان نیکان کې ټول الله پاک اجر کم چې دې ماشومان سره چا تعلق دي امين